نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ او تاسو د ښځې د سرپرستی او د هغې د مشرتوب په ارتباط باندې د ځینو شبهاتو جواب کړی. یو مشهوره شبهه چې عام طور هغه کسان چې هغوی د دې ښځو په مشرتوب باندې راضي وي او د غرب څخه متاثر وي او خپل هم داسې وي لکه ښځې، نو هغوی د دې ښځې د امارت او د وکالت و خلافت دپاره د عایشې رضی الله عنها د جمل د واقعې څخه استدلال کوي. د جمل واقعه دا یوه پیښه ده چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته پیښه شوې ده. په اسلامي تاریخ کې یو خورا غمجنه واقعه ده چې دا راغلې ده. واقعه داسې وه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلاف شي په مدینه منوره کې بلوا کوونکو د عثمان رضی الله عنه پر کور باندې حمله وکړه او حضرت عثمان رضی الله عنه یې په شهادت ورساوه. په دغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ازواج مطهرات حج ته تللي وي او ځینې نور مشران صحابه هغه په مکه مکرمه کې وو. او مدینه منوره کې د عثمان رضی الله عنه د شهادت وروسته حالات انتهایی خراب و. نو صحابه کرامو حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ وټاکه و د علی رضی الله عنه سره ځینې صحابه کرامو بیعت نه وکړي چې د هغو د جملې څخه حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنهما دي. حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنهما ډیر لوړ صحابه دي، دا عشره مبشره دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغو صحابو څخه دي سابقین اولین دي. په مکه مکرمه کې ایمان راوړي او د اولنی صحابه کرام څخه طلحه رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام خپل حواری خپل ملګری بللي او طلحه رضی الله عنه د احد په میدان کې د پیغمبر علیه السلام مخته او د کافرانو مقابله یې کوله. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ارمی فداک ابي و امي، چې ته وشتل کوه زما مور او پلار دې تر تا قربان. نو طلحه رضی الله عنه به ویل زما دپاره دا سعادت بس ده سید الرسول صلی الله علیه وسلم خپل مور پلار تر ما قربان. دا رقم حضرت زبیر رضی الله عنه دا ډیر عظیم صحابي دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام باجه دي او د حضرت ابوبکر رضی الله عنه مشر زوم دي، د حضرت اسماء رضی الله عنها او د مهاجرینو څخه دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هر پیغمبر یو حواری او دوست لري، خو زما دوست او حواری هغه زبیر رضی الله عنه دي. نو دغه دوه صحابه کرامو بیعت نه وکړي. د بیعت نه کولو وجه دا وه چې عثمان رضی الله عنه د شهادت په ارتباط باندې دوی د علی رضی الله عنه څخه د دې مطالبه کول چې باید اول د حضرت عثمان رضی الله عنه قاتلان هغه اعدام شي. علی رضی الله عنه دوی ته دا خبره کوله چې دغه قاتلانو نیول هغه وخت کېدلی شي چې واري په مدینه کې دا نظام مستحکم شي. کومل اوس د هغوی د نیولو خلاف کار شروع کو نو ممکنه ده چې دا فتنه د نور پسې وغځېږي او مشکلات دې جوړ شي. نو په دې وجه باندې چې کله په مدینه کې حالات خراب و علی رضی الله عنه کوفې ته تللی او په کوفه کې د خلافت تیوري اعلان کړی. دلته ځینې صحابه کرام حضرت علی رضی الله عنه ته ورتلل چې دا هغه سره څه خبره وکړي. نو حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنهما دواړه مکه مکرمه ته ولاړ. مکه مکرمه ته چې ولاړ او مکه مکرمه کې پر عائشه رضی الله عنها پیښ. عائشه رضی الله عنها ته وویل چې د مسلمانانو تر مابین یو دروند اختلاف دی او حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلی دی. ته د مور په حیث باندې د خپل اولادو تر مابین د مصالحت یو کار وکړه. زموږ سره ته ولاړه سه او هلته به د حضرت علی رضی الله عنه سره خبره وکړو، هغه به دې
د اختلاف څخه منع کو او یو توافق ته سره ورسي. د حضرت عائشه رضی الله عنها سره په دې سفر کې حضرت عبد الله رضی الله عنه ملګری، عبد الله د زبیر رضی الله عنه زوی دی او د عائشه رضی الله عنها خوري دی او دا د عائشه رضی الله عنها محرم او بل په دې سفر کې د عائشه رضی الله عنها سره د ابو بکر رضی الله عنه زوی چې د دې ورور عبد الرحمن ابن ابي بکر یا محمد ابن ابي بکر دا ملګری. نو په دې خاطر باندې خو دا د عائشه رضی الله عنها محرم و د ابو سره د دې سفر جائز و. نو دی ورته ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ارتباط باندې موږ منع کړی. نو هغه ډېر اصرار باندې وکړي چې صحابه ستا احترام کوي، ته د صحابه کرام مور یې او د پیغمبر علیه السلام محترم حرم یې، ته زموږ سره ولاړه شه، دا مشکل به حل شي. نو دوی حضرت عائشه رضی الله عنها د ځان سره ملګری کړ. عائشه رضی الله عنها چې کله و بصره ته ورسېدل نو قعقاع ابن حکم دارالی ورته ویل چې ته څنګه راغلی؟ ودی وکړل ای بنی الاصلاح بین الناس، زه د دې لپاره راغلی یم چې د خلکو تر مابین اصلاح راولم، یعنی د خلکو تر مابین صلح وشي. نو د عائشه رضی الله عنها په دې واقعه کې راتلل دا د دې لپاره. کله چې عائشه رضی الله عنها ورله حضرت علی رضی الله عنه ته ویل څوک واستوي، علی رضی الله عنه راغلی او حضرت طلحه او حضرت زبیر رضی الله عنهما یې هم کښېنول. د دوی تر مابین یې د صلح یو طرحه جوړه کړه چې د بیعت وروسته چې کله نظام مستحکم شي نو دغه قاتلین به چې عثمان رضی الله عنه په شهادت رسولی دي دا به اعدامي شي. نو دغه منافقین او دا خبيثان په دغه وخت کې چې په دې باندې پوسو چې د دغه صحابه کرامو د توافق په نتیجه کې زموږ د اعدام فیصله قطعي او یقیني ده. نو یې د شپې په حصہ کې څه کسان تیار کړل، د حضرت عبد الله ابن زبیر او زبیر او طلحه رضی الله عنهما پر ملګرو یې د شپې حمله وکړه. هغوی د ځان د دفاع په خاطر باندې د دې کسانو مقابله وکړه او دا فکر یې وکړي چې دا د حضرت علی رضی الله عنه د خوا حمله شوې. نو د ځان د دفاع لپاره د هغوی مقابله وکړه. حضرت علی رضی الله عنه د لید نږدې و، د هغوی خیمه هم نږدې وه. هغوی بیا د دې په خاطر چې دا لکه چې د دوی د خوا پر موږ حمله وشوه د ځان د دفاع لپاره د دوی سره مقابله وکړه. دا جنګ اوږد شو چې په دې جنګ کې ډېر صحابه کرام په شهادت رسېدلي او په دې کې حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنهما هم په شهادت رسېدلي. نو دا یو ډېره غمجنه پیښه ده د اسلام په تاریخ کې چې دا دومره عظیم صحابه په دې اختلاف کې راغلي دي او په شهادت رسېدلي. خو د صحابه کرامو دا اختلاف دا حق و، ځکه د صحابه کرامو لوړ څوک نه و چې د دوی څخه زیات علم یې درلودلی او مشکل دې حل کړی. ځکه د صحابه کرامو دواړې ډلې دا پر حق وې او دواړې جنتیان. ځکه الله تعالی فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله تعالی د دوی څخه راضي دي او دوی د الله تعالی څخه راضي دي. الله تعالی دا اعلان هغه وخت کړی و چې سید عالم صلی الله علیه وسلم حیات. نو دا اعلان چې الله تعالی کوي الله ته د دې علم و چې آینده به دا جنګ پیښي. د دې جنګ سره سره الله تعالی دا اعلان ورته کړی. نو د دې دا معنا سول چې دا په هر حالت کې الله ته مقبول خلق او دا جنتیان دي او د امت لپاره معیار حق دي. د امت لپاره د دوی په ارتباط باندې د صحابه کرامو په ارتباط باندې زیات احتیاط کول پکار. په دې ارتباط باندې تفصیلی خبره څو ځلې ما کړې. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې چا پوښتنه وکړه چې د حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله عنه په ارتباط سوال د طلحه رضی الله عنه او د زبیر رضی الله عنه د شهادت وروسته معاویه رضی الله عنه د شام والی وو، هغه د دوی د طرف څخه د حضرت علی رضی الله عنه سره دا جنگ بیا وشت کړی دی، ډیر وخت بیا دا جنگ سوی دی. نو وروسته بیا ډیر اختلاف د معاویه رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه تر مابین راغلی.
حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ورته ویل الله سبحانه و تعالی زموږ لاسونه د هغوی د وینو څخه پاک کړي، زموږ په لاسو یې د هغوی وینه نه ده کړي، نو پر موږ لازمه ده چې خپلې ژبې هم د هغوی د عزت او احترام د ککړولو څخه چې د هغوی په عزت او احترام کې وژغیم، خپلې ژبې هم محفوظ شي. د امام مالک رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې دا د مسلمانانو یو ډیر عادل خلیفہ تیر شوی، د داود معاویه رضی الله عنه تر مابین څه مرتبه ده؟ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په تابعینو کې دی او حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي، او د پیغمبر علیه السلام سره 2 کال تیر کړي، ځکه د فتح مکه په کال ایمان راوړي. پیغمبر علیه السلام د وحی کاتب هم وحی هم لیکي. نو حضرت امام مالک رحمه الله ورته فرمایل کما دوړه چې د معاویه رضی الله عنه د آس په سرمو کې لویدلې و، هغه دوړه هم تر عمر ابن عبد العزيز افضل. عمر ابن عبد العزيز خو یو ډیر عادل پاچاو او په امت کې ډیر عادل انسان تیر شوی. دغه دوړي فضیلت لا پر عمر ابن عبد العزيز ډیر دي، صحابه د پر وړه ده. نو په دې جګړه کې دا واقعا داسې پیښ شوه. نو عائشه رضی الله عنها نه په دغه وخت کې د امارت سلسله کې تللې ده، نه کوم سیاسي تنظیم برابر کړی او نه د جنگ مشرتوب کړی. دا ټول صورتونه به اوس موږ په دلایل باندې ثابت. نو اول په دې ارتباط باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپل مضبوط کتاب منهاج السنه کې لیکي، جلد 2 صفحه 115 کې وایي فإن عائشة رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها لم تقاتل، هغه جګړه نه ده کړې، ولم تخرج للقتال، او نه د جنگ د پاره وتلې، وانما خرجت بقصد اصلاح بین الناس، بلکې هغه په قصد د اصلاح په مابین کې د خلکو د دې لپاره وتلې. وظنت، او هغه ګمان کړی ان فی خروجها مصلحه، چې د دې په وتلو کې به مصلحت وی للمسلمین، د مسلمانانو لپاره. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، او دغه صحابه کرامو د جمل، دا جمل په دې ورته وایي چې شر دی لنها پر وش باندې سپراو، یو ظالم د دې وش د شی واله، نو هغه وش غزار شو. دغه جنگ جمل په دې باندې مشهور شوی دی چې د عائشه رضی الله عنها وش په دغه کې وهل شوی. ولم يكن يوم الجمل، وانه د جمل په ورځ باندې لهؤلاء دغه صحابه لره قصد في القتال، دغه صحابه کرامو د جنگ قصد نه درلود، ولكن وقع الاقتتال بينهم بغیر اختیارهم، لیکن جنگ د دوی په مابین کې د دوی د اختیار بغیر واقع کړل. فانه لما تراسل علي وطلحه وزبير، وای کله چې حضرت علي او طلحه او زبير رضی الله عنهما یو د بل استاد واستول، وقصد الاتفاق، او خپل تر مابین د اتفاق قصد وکړي، على المصلحه، پر مصلحت باندې، وانهم اذا تمكنوا، وای کله چې دوی دا خبره په حق کړه، طلبوا قتله عثمان، چې دوی به د حضرت عثمان رضی الله عنه قاتلان بیا را طلبي، اهل الفتنه چې فتنه والا، فخشي القتله، وای دا قاتلان وبيرد ان يتفق علي معهم، چې علي رضی الله عنه د اصحاب کرام سره متفق سوی دي على امساك القتله، د دې قاتلانو پر نیولو باندې. فحملوا على عسكر طلحه وزبير رضي الله عنهما، نو دوی د حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنه پر عسکرو حمله وکړه. وظن طلحه وزبير رضي الله عنهما، طلحه و زبیر رضی الله عنهما ګمان وکړي ان عليا حمل عليهم، چې علي رضی الله عنه پر دوی حمله کړه. فحملوا دفعا عن انفسهم، نو دوی پر هغه حمله وکړه د خپل ځانونو د دفاع لپاره. فظن علي رضي الله عنه، علي رضی الله عنه ګمان وکړي انهم حملوا عليه، چې دوی پر د باندې حمله کړه. فحمل دفعا عن نفسه، نو د په هغه باندې حمله وکړه د خپل ځان د دفع دفاع. فوقعت الفتنه، فتنه واقع شوه.
بغیر اختیارهم، د دوی په اختیار نه و، د دوی به اختیار. وعائشه رضی الله عنها راکبه، عائشه رضی الله عنها وای په خپل کجاوه کې ناسته و، په دې اوښ سپره وه، لا قتلت ولا امرت بالقتال، نه خپل جنگ کړی دی او نه څوک په قتال امر کړی دی. هكذا ذكره غير واحد من اهل المعرفه بالاخبار. وای دا واقعات ډیرو کسانو چې د تاریخ په ارتباط پوره معلومات لري ډیرو کسانو را نقل کړي. منهاج السنه جلد 1 صفحه 115. اوس د دې مکمل عربي عبارت څخه ټول تفصیلی واقعات تاسو معلومه شو. شاه عبد العزيز مسند الهند محدث دهلوی رحمت الله علیه په خپل مشهور کتاب کې چې د معتزله په ارتباط د شیګانو د خرافات او د هغوی د بيدینۍ په ارتباط کې لیکلي دي. تحفه اثنا عشریه، شیګان 12 امامان ځان ته انتخابي او دوی چې دا امام باری جوړ کړی دي، دا اردو کلمه د امام بارا 12 امامان او دوی ته امامیه ویل کیږي ځکه دوی د خپل ائمه په ارتباط دا عقیده لري چې د دوی ائمه تر پیغمبر علی السلام په درجه کې لوړ دي او د خدای عزوجل درجه ته لا هم کله کله رسید. نو شاه عبد العزيز رحمه الله دا تحفه اثنا عشریه د دوی په ارتباط لیکلي ډیر بهترین کتاب دی. دا اصلا په فارسی کې لیکل شوی دی او بیا عربي ته هم اوښتي دي، فارسی نسخه هم پیدا کیږي. شاه عبد العزيز رحمه الله مسند الهند هغه په تحفه اثنا عشریه کې په داغه ارتباط لیکي. وعائشه را نیز باعث شدن که تا رفع فتنه و حصول امن. وعائشه رضی الله عنها ته هم وای داغه سی باعث سو که تا رفع فتنه و حصول امن، د فتنې دفع کول او د امن حاصلول. و درستی امور خلافت و ملاقات ما با خلیفه وقت همراه ما باش. عائشه رضی الله عنها ته دی ویل چې د امور د درستی او د خلافت د صلاح د پاره او د خلیفه وقت سره د ملاقات د پاره زموږ سره ملګری سي. تا بپاس ادبی تو که مادر مسلمانی و حرم محترم می رسول صلی الله علیه وسلم و از جمله ازواج محبوب تری و مقبول بوده، این اشتیا قصد ما نکنند. وای دوی ورته ویل چې ستا د ادب په خاطر بچته د مسلمانانو مور یې او د پیغمبر علیه السلام حرم محترم یې او د پیغمبر علیه السلام په ازواجو کې هغه ته محبوب او مقبوله، نو ستا په خاطر به دغه اشقیا او بدبختان زموږ د قتل اراده نه کوي و ما را تلف نه سازند او موږ به بیا نه تلپی. ناچار عائشه رضی الله عنها بقصد اصلاح و انتظام امور امت. وای ناچار حضرت عائشه رضی الله عنها په قصد اصلاح او د انتظام د امور د امت و حفظ جانی چند از کبرای صحابه رضی الله عنهم که هم اقارب او بودن چې د دې د پاره چې د څو عظیم صحابه او د ځان ساتنه هم وسی چې دا د حضرت عائشه رضی الله عنها قریبان هم و بسمت بصره حرکت فرموده د بصره طرف ته حرکت وکړي. تحفه اثنا عشریه 344 صفحه. اوس نادي حضرت شاه عبد العزيز رحمه الله د عائشه رضی الله عنها د سفر غرض بیانې او د دې څخه اوس کم ځای کې دا خبره ثابت شوه چې عائشه رضی الله عنها یا د کوم قوم مشرتوب کاوه او یا د کوم خلافت غوښتنه کول او یا د چا څخه امارت غوښت. نو عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین نه د لشکر امیر و نه صفه سالار و او نه د کوم سیاسي مقاصد د پاره وتلی، بلکې فقط د دې د پاره چې د حضرت علی رضی الله عنه سره د صلح په غرض او مقصد باندې وتلی ترڅو چې فتنه په مسلمانانو کې ختم شي. په دغه غرض وتلی. خدا غرض په شریعت کې جائز وو ځکه دا د مسلمانانو مور لکه یو مشفقه مور چې د اولادونو تر مابین د حل د پاره یو څه وکي، دا هم عمل نه دی. د صحابه خدای عائشه رضی الله عنها اولاده و او د هغوی په شهادت باندې دا پریشانه و، دا د دې حق و چې دا تللی وای او دوی آرام کړی و. لیکن څه چې پیښېدل هغه الله پیښ کړی و
خو بیا عائشه رضی الله عنها پر دغه خپل تللو باندې انتهایی زیاته پښیمانه چې زه باید نه وای تللی د مکې مکرمې څخه زه باید نه وای تللی چنانچه د دې په ارتباط هم انتهایی ډیر علماو د دې ډیر خبرې را نقل کړي ډیر اقوال را نقل کړي نو د هغه د جملې څخه یو دادی چې کله دا حواب مقام ته ورسید حواب مقام بصره ته نږدې یو علاقه ده کله چې هلته ورسېدل نو هلته سپي وغفل پوښتنه وکړه چې دا کوم ځای دی هغه ول دا حواب نو دی ویل چې ما د پیغمبر اسلام څاوري دی و چې دلته به پر تاسو پر یوې باندې د حواب سپي غاپي نو بیا قصد وکړي چې زبیر ته ګرځي صحابه کرامو دا ډېر مجبوره کړي چې تاسو موږ سره ولاړسه دا مشکل به حل شي نو د دې په ارتباط باندې قیس ابن حازم البجلی رحمه الله په سیر اعلام النبلاء کې د زهبی رحمه الله د هغه په حواله باندې را نقل کړي عربي عبارت ته ورونیسي وای ولما اقبلت عائشه رضی الله عنها کله چې عائشه رضی الله عنها را روانه شو د بصره طرف ته فلما بلغت مياه بني عامر کله چې د بنو عامر او بو تر ورسېدل ليلا شپوا نبحت الكلاب سپي وغفل فقالت ويدي اويل ايما ان هذا دا کومي وبدي قالوا دي اويل ماء الحواب دا حواب وبدي قالت دي اويل ما اظنني الا انني راجعت ويدي اويل چې ما خو ګمان ندي مگر دا چې زب بیرته ګرځم قال بعض من كان معها نو بعض صحابه کرامو چې د دې سره ملګری و هغه ټول بل تقدیمین بلکې تمخت ولاړسه یعنی بصره ته ولاړسه فیراک المسلمون مسلمانان به تا وویني فیصلح الله ذات بینهم الله تعالی بستاد لیدلو په وجه د دوی تر مابین اصلاح راولي قالت ويدي اويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وفرمایل ذات یوم یورزه وفرمایل کیف باحداکن څنګه به پتاسو کې د هغې یوې حالت وي تنبحو علیها کلاب الحواب چې پر هغه باندې د حواب سپي وغافي سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحه 80 دادی عائشه رضی الله عنها دغه واقعه د پیغمبر علی السلام اوریدلې او دلته پر خپل ځان باندې تطبیق ولیدل نو یې برته د ګرځیدلو رجوع وکړه کله صحابه کرامو مجبور کړ په همدې ارتباط باندې تحفه اثنا عشریه کې هم 312 صفحه کې تفصیلی دا خبره راخسته او یوازې دا نه چې عائشه رضی الله عنها په عین حالت کې د دوباره ګرځیدلو اراده وکړه بلکې در مرګ در ساعت پر دې واقعه باندې غم کاو او پر دې خپل وتلو باندې پښیمانی کاو چنان شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمه الله د واقعي جمل په ارتباط د عائشه رضی الله عنها د نهایت غم او افسوس په ارتباط باندې لیکي هرگاه واقعي یوم الجمل را یاد می فرموده آن قدری می گریست که معجر مبارکش با اشک تر می گشت به سبب آن که در خروج عجلت فرمود و ترک تأمل نمود و از بیشتر تحقیق نفرمود که آب حواب در راه واقع است یا نه وای هر کله چې به د جمل د ورځې واقعه ور یادېدله نو دومره اندازه به وجړل چې پوړنی مبارک به لونس په وشکو باندې لونس وای وجه د دې دا بلل چې دې په وتلو کې تلوار کړی او فکر او سوچ نه وکړي او زیات تحقیق نه وکړي چې په دغه لار کې به د حواب او واقعي وي کبني تا ان کې این قسم واقعي عظما رو داد وینو په دې وجه باندې دې غم کاوه چې دغه سیولو یې پیښراله او وس تحفه اثنا عشریه صفحه 315 شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې په ارتباط لیکي چې عائشه رضی الله عنها به ورسته څومره غم کاوه وای ثم تبين لها فيما بعد وای ورسته بیا عائشه رضی الله عنها ته په ما بعد کې دا خبره واضحه سو ان ترک الخروج كان اولا چې نو وتل اولا و چې باید وتل نه وي فكانت اذا ذكرت
وای د دې دا طبيعت ګرځیدلی اذا ذکر خروجها چې کله به دې ته د دې خروج وريات تبکی جلد اذا ذکرت خروجها چې کله به دې ته وريات شو د دې وتل تبکی جړل به حتا تبل خمارها تر داس اندازې چې پوړنی مبارک به لنس منهاج السنه جلد وم صفحه 115 علامه زهبی رحمه الله فسیر اعلام نبلاء کې فدی ارتباط لیکي ولا ريب ان عائشه رضی الله عنها وای شک پدې کې نسته هیڅ شک چې عائشه رضی الله عنها ندمتن کلیه على مسيرها الى البصره چې عائشه رضی الله عنها کامل پښیمانی کړې و پر دې باندې چې دا و بصره ته تللې و حضورها يوم الجمل او حضور ته د جمل په ورځ باندې وما ظنت ان الامر يبلغ ما بلغ وای دې دا ګمان نو کړي خبره بدون خرابېږي خبره دون خراب اسود سیر اعلام نبلاء جلد 2 صفحه 100 امخ کې 100 صفحه او د خپل ندامت او پریشانی او غم د اظهار په وخت کې به وایدا فرمایل وددت اني كنت ثقلت 10 مثل الحارث بن هشام واني لم اسر مسيره مع ابن زبير رضي الله عنه وای دی به ویل چې ما دا خوشو چې زما لس اولادونه وای د حارث ابن هشام پر رقم باندې او ټول مړسوي وای او زفا و باندې ګرسوي وای خو ما د ابن زبیر رضی الله عنه سره بصری ته تګ نه وای ولم اسر سیری او ما تګ نه وای کړی مع ابن زبیر چې دا د دې قریو چې ما د هغه سره تګ نه وای کړی مستدرک کې حاکم را نقل کړی دی دا روایت دریم جلد صفحه 119 او دا غره فتح الباری عبارت راخسته دی وددت انی جلست کما جلس غیری وایز ما دا خوشو چې کاش کې ذکر نستلی وای لکه نور بی بیان شناستی وی فکان حب الی من ان اكون ولدت وای ما ته دا ډیره خوشو تر دې چې ما زیرولی وای من رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه 10 لس اولاد كلهم مثل عبد الرحمن بن حارث طول دا مثال د عبد الرحمن بن حارث بن هشام وای دا هغه پر رقم وای خدا ټول بیا وفات سی وای ما د پاره دا خیر و در دي چې زولار فتح الباری جلد 14 صفحه 55 ازاله الخفاء محدث دهلوی رحمه الله لیکي چې عائشه رضی الله عنها بدا ویل وددت ان كنت غصنا رطبا ولم اسر مسير هذا ما دا خوشو چې زه یو لنده شاخ لوای یو شاخ وای یو لند شاخ او خدغه تګ مې نه وای کړی ازاله الخفاء جلد 2 صفحه 280 نو اوس تاسو خپل وګورئ چې اول د عائشه رضی الله عنها تګ بیا د عائشه رضی الله عنها الته اوسېدل او بیا یې ټول کارګزاري او حالات دا سړی ته معلومیږي چې عائشه رضی الله عنها د دې د پاره تللی چې امارت او حکومت لاس تراول دې د پاره نه وتل او بل عائشه رضی الله عنها په دې ټول وخت کې و نو په ټول وخت کې عائشه رضی الله عنها د محرم سره اوسېدلې ده او په ټول وخت کې په شرعي پرده کې اوسېده هیڅ چا د عائشه رضی الله عنها مخ یا د عائشه رضی الله عنها لباس نه دی او ټول وخت د خپل اوښ په کجاوه کې ناشته چنانچه ابن کثیر رحمه الله په البدایه او نهایه کې لیکلي دي چې بعض صحابه کرام به د ځینو مسلو د پښتون د پاره ورته راتلل نو هغوی به د پردې آفات یو خبيث وای راغلی دا پرده یې پورته کړل عائشه رضی الله عنها هغه ته شرع وکړه ابن کثیر رحمه الله په البدایه جلد 1 صفحه 245 کې را نقل کړي چې د خبيث پرده پورته کړل عائشه رضی الله عنها هغه ته شرع وکړه الیک لعنک الله الله دې پر تعالی لعنت وکي هتک الله سترک الله دې تابع سترک وقطع يدك او الله تعالی دې ستاله سونه در قطع کی وابدا عورتك او الله تعالی دې تابع عزتي وکي ستا عورت دې الله دشکاره کی نو بیا دی وایي چې داغه کس په بصره کې قتل خلکو قتل کی
بیا یې د مرګ وروسته لاسونه ورڅخه پرې کړل او بیا یې لڅ لغړې یو ځای غورځول. عائشه رضی الله عنها دومره پر ستر او پر حجاب باندې ټینګه چې یو شقی او بدبخت انسان مازه پرده پورته کړه غته دوه شدید شراوت سره د دې چې عائشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور او پر دې امت مشفقه خدا کار یې د غیرت خلاف ځکه یې داسې شدید شراوت ته. نو اوس دی یو سړی چې د عائشه رضی الله عنها په واقعي استدلال کوي او د خپل ماینې نوم یې فاروقه کې لیکلی وای د عائشه رضی الله عنها نوم فاروقه کې لیکل د نبی علی السلام په احادیثو کې ذکر شوی. نو زما د ماینې نوم باید ولیکل شي. دا اوس حیا لري که غیرت لري او کدا یو قسم عقل او پوهه او علم لري چې دا خبره کوي او یا یو څوک د عائشه رضی الله عنها په واقعي استدلال کوي پارلمان ته او یا مثلا نور کارونه کوي په دې خو استدلال نشي کېدای. هیڅ استدلال نشي کېدای. کبیل فرض موږ دا ومنو چې د عائشه رضی الله عنها د ژوند داسې نو تاسو اوس یو شزه په دغه حالت کې لیدل چې هغه د غربیانو سره ژوند کول فخر او کمال بولی په کور کې اوسېدل محبس بولی او د خاوند د حقوقو درناوی د ځان لپاره وحشت بولی د خدای احکام په خوانی تمدن او قدامت بولی. دغه کسان د عائشه رضی الله عنها په واقعي استدلال څنګه کوي؟ دوی ته حیا څنګه نظری رښتیا عائشه رضی الله عنها په واقعي استدلال نو دا خو بیخي د عقل لري خبره ده او د حیا څنګه لري خبره ده او د دوی د اصول سم لري خبره. الله دې موږ ته د صالح اعمال توفیق را نصیب. وصلى الله على رسوله الكريم وآله وصحبه.